مسح کول د شریعت د لحاظه څنګه دی او اکثر دا پوښتنه ملګري په دې ژمي کې ډېره زیاته کوي. که چېرته موږ راشو د جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام هغه صحیح حدیثو ته، نو اول حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی دی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه، او په هغه کې دا خبره نقل کړې ده چې توضأ النبي صلی الله علیه وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول الله علیه الصلاة والسلام په جوراب باندې مسح کړی. دویم حدیث هغه امام ابو داود رحمه الله، امام احمد رحمهم الله هغه راوړی دی چې عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ثوبان فرمای رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله یو جهادي لښکر لېږلی نو هغې ته یخني ورسېدله. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام ته رالو د یخنۍ شکایت یې وکړو، نو رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وفرمایله چې مسح دې کوي تاسو په جرابو باندې، په موضوع وغیره په دې باندې تاسو مسح هغه کولی شئ. بل پکې حدیث د بلال رضی الله تعالی عنه دی، او هغه وایي چې عن بلال رضی الله تعالی عنه كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسح على الخفين والجوربین، په هغه کې د جورب لفظ عام ذکر شوی دی. څلورم اثر پکې د عاصم الاحول دی، هغه وایي چې رأیت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه مې ولید، بهترین صحابي دی، وایي هغه مې ولید مسح علی جوربیه چې په دې خپلو جرابو باندې مسح وکړه. امام عبدالرزاق رحمه الله دغه اثر را نقل کړی. پنځم اثر پکې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی، او هغه د جمعې په ورځ باندې توضأ ومسح على الجوربین، او دغه وکړله او داسې وکړو په جرابې مسح وکړله، وصلى بالناس الجمعه، او خلکو ته د جمعې مبارکې هغه لمونځ وکړو. داسې نور بې شماره احادیث که ته وګورې د سلیمان بیا پکې اخره کې راځي د کعب ابن عبدالله، هغه وایي چې ان علیا بال ثم توضأ ومسح على الجوربین والنعلین، علي رضی الله تعالی عنه په جرابو باندې مسح هغه کړی ده. مصنف د ابن ابي شيبه کې دغه روایت موجود دی. اووم اثر به پکې ذکر کو، دا مسله لکه ملګري بار بار پوښتنه کوي چې حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي غالب قال رأيت ابا امامه يمسح على الجوربين. مصنف ابن ابي شيبه جلد اول صفحه وصله او دو اویایم کې دغه روایت موجود دی. ابو غالب فرمایي ما ابو امامه رضی الله تعالی عنہ لید چې مسح کوله په جراب باندې. دغه شان محلاد ابن حزم کې روایت دی یحیی البکاه، هغه فرمایي ما د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ واوریدل چې په جراب باندې مسح جایز ده، داسې لکه څرنګه چې سړی په موضوع باندې هغه مسح کوي. المسح على الجوربین كالمسح على الخفين، داسې مثال لري، داسې قدر او منزله لري. نهم اثر پکې دغه نه دی عن سعيد بن عبد الله بن زرار، هغه وایي چې ان انس بن مالك توضأ ومسح على الجوربين مرعزي. حواله مصنف ابن ابي شيبه کې دغه روایت دی جلد اول صفحه او سل دوا بیایم کې دی. انس بن مالک وایي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ او دسو کو مسح وکړه په جراب باندې. دغه شانتي نور اثر پکې شته دی. او کله الله رسول علیه الصلاۃ والسلام حدیث تراشو بخاری مسلم کې حدیث دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای وایي چې مونږ به نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدو چې پانی څپلې به په کولی او په هغې باندې به ودس کولو، تر دې پورې روایت پکې نشته دی. دغه شان کې نور تراشو عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه. داسې نور بې شماره ډېر حدیث پکې هغه نقل دي. نو کوم ملګری د دې مسلې تفصیل غواړي، زما کتاب الضرب القوي على من رد سنة النبي هغې ته رجوع کې ان شاء الله تعالی.